د دواړو جهانو سردار مبارک ته تپوس ته وشو چې د الله رسول په بني اسرائیلو کې دوه کسانو، یو کس به صرف فرض منځو کو عالمو او هغه به بیا خلکو ته دین خو، صرف فرض به کول نوافل نه کول، خلکو ته به دین خو. او بل کسو د الله رسول ټول عمر یې دروازې روجوا او ټول عمر یې د شپې شوګیره کړی دی، عبادت یې کړی دی، نو دغه چې صرف فرض مونځ یې کو خلکو ته به دین خو، نو د الله رسول د الله په نزد دغه غوره دی، او کنه دا ټول عمر یې دروازې روجا او د شپه به شوګیره کول عبادت به کو، دغه غوره دی. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته سوی وی هغه عالم چې هغه صرف فرض منځو کې فرض او بیا خلکو ته دین ښیي، وی دی د هغه انسان په نیز باندې چې کوم همیشه دروازې روجه نیسي او د شپې همیشه عبادت کوي، نو دغه عالم چې فرض منځ کوي او بیا خلکو ته دین ښیي، وی د هغه نه دومره اوچت دی او په هغه دومره فضیلت لري، ځکه زه چې په تاسو کې په یو ادنا سړي باندې څومره فضیلت لرم. نو د دواړو جهانو سردار مبارک خو د اوچتو خلکو نه ډېر لوی، ادنا نه به څومره لوی، دغه رنګې عالم چې صرف فرض مون کوي او خلکو ته دین ښیي، زه نه وایم د دواړو جهانو سردار مبارک وایي د هغې عابد او عبادت ګزار نه چې ټوله ورځ د الله عبادت کوي او د روجم نیسي او د شپې عبادت کوي، دغه صرف هغه عالم چې هغه دین ښیي دا ته بهتر دی، صرف فرض مونځ کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک ویلی دی.